بعضې ملګرو چې کوم دی څه تحفظات لرله. د بعضو ملګرو تحفظ دا و چې یاره دا میټینګ کومو خلکو راغوښتی دی نو دیو ځان له چېرته څه د عهدې شوق لري یا تمه لري او د هغو عهدې دپاره نه زمونږ کنده د پاټه د تنظیمونو چې کوم کنده ده نو هغه استعمالوي. او دا خبره څه ډېره غلط هم نه ده ځکه چې زمونږ په دې ملک کې که ته یو سیاسي عهده لاسته کې یا انتظامي عهده لاسته کې نو د هغې لپاره نه به خامخا د چا کنده استعمالي نو وړاندې به ځي. او چې دا کم ملګري راغلي دي هغې په دې کې ما اکثریت که ته وګورې نو ډېر داسې کسان دي چې هغه په انتظامي عهده دي یا په تنظیمي عهده دي چې د چا نه چا کنده استعمال کړې ده او دغه زیاته خلک چې کوم دی نو رسېدلی دي. خو تر څو پورې چې زما خپله ذاتي تعلق دی نو ما چېرته په ژوند کې د چا د کندې د استعمالولو کوشش نه دی کړی. موږ او ستاسو سیاست یو بل ته ټول مخې ته دی او د دې شي نه مې انتهایي نفرت هم دی. زه وایم چې لږه دې کمی خو چې په خپل صلاحیت باندې او په خپل میرټ باندې. بله دا خبره ده که څوک زمونږ ملګري په دې غلط فهمۍ کې پراته وي چې څوک د ورکر په کنده باندې یو عهدې ته رسوي نو زما په خیال چې دی یا خو د هغه خوش فهمي کیدی شي یا د هغه سړي غلط فهمي کیدی شي. په ټولو سیاسي پارټیو کې مو زمونږ په پارټۍ کې که څوک کنده استعمالوي نو هغه د ورکر نه ده. د ورکر په اوږو باندې څوک نه انتظامي پالیسۍ ته رسېدی شي او نه تنظیمي پالیسۍ ته رسېدی شي. که زمونږ په تنظیم کې څوک غواړي چې هغه د چا کنده استعمال کړي نو هغه د ورکر نشي کېدی. هغه یا د رخسانه بنګش کېدی شي یا د جنید کېدی شي یا د جمیل سومره کېدی شي یا د خورشید شاه صاحب کېدی شي یا د یوسف رضا ګیلاني صاحب کېدی شي یا د راجا پرویز اشرف صاحب کېدی شي یا د نیر بخاري صاحب کېدی شي خو هغه د ورکر کنده نشي کېدی. نو چې د کومو ملګرو دا خط شوی چې دا میټینګ موږ د دې دپاره راغوښتی دی چې یاره موږ د دې کنده استعمالوو څه عهدې دپاره موږ له شوق دی نو دا خط شه دا غلطه ده. موږ ته دا پته ده چې د ورکر په سر که زموږ عهدې ته ضرورت شو د کندې ضرورت شو نو هغه بیا موږ ته معلومې دي چې هغه به بې کمې استعمالوي. هغه د ورکر نه ده. دا صرف په پیپلز پارټۍ کې نه په یو پارټۍ کې د ورکر نه ده. هغه بیا د دغه لیول خلک دي چې د هغوی کنده به استعمالوي نو یا به وایزرۍ ته رسي یا به وزارت ته رسي یا به تنظیمي عهدې ته رسي. نو هغوی ملګرو لپاره نه دغه عرض دی چې په دې مقصد باندې موږ دا میټینګ نه دی راغوښتی چې موږ د ورکر کنده استعمالو او هغې به په وجه باندې موږ دا خپل ځان چې کوم دی نو رسو. د بعضې ملګرو خدشات دا و چې یاره دا خلک دا میټینګ دیو له راغواړي چې دیو غواړي چې یاره بیا د پاټه یو تنظیم جوړ شي او په هغې کې موږ عهدهداران راشو. نو دا خدشم د هغوی غلطه ده. دوه یو ستر حقیقتونه دي. یو ستر حقیقت دا دی چې موږ په صوبه کې ځم شوي یو. موږ اوس پاټه نیستو. موږ چې کوم دی نو اوس د صوبې ډسټرکټ یستو. خو څنګه چې دا یو حقیقت دی چې موږ اوس یو ډسټرکټ یستو نو دا هم یو حقیقت دی چې موږ دا کوم پاټه وو نو دا پاټه موږ داسې خلک وو چې دا موږ جدا جدا خلک وو چې په کوم ټیم کې موږ پاټه وو په کوم ټیم کې موږ قبایل وو په کوم ټیم کې موږ جنسۍ وو نو موږ جدا جدا خلک وو. نه زمونږ د یو بل لږې بند کړه
ته ډایرکټ چې کوم دی نو د باجوړ نه یا د وزیرستان نه ډایرکټ خیبر ته نه شوې راتلی زمونږ نه په خپل منځ کې ژبې میلاوې دي نه م کمیونیکیشن میلاوېده نه م کلچر میلاوېده موږ یو شي په خپلو کې را یو کړي وو او هغه دا چې زمونږ مسایل چې موږ په ټولو باندې بسیار موږ په ټولو باندې یو ظلم یو د ظلم نظام او هغې شي موږ چې کوم دی نو ټول را یو کړي وو چې زمونږ مسایل د ټولو یو شان وو نو نن دا یو ستر حقیقت دی چې موږ د صوبې سره میلاو شوي یو خو څنګه چې په پاټا کې موږ وو او په هغه وخت کې زمونږ څه مسایل چې کوم دی دا د صوبې او زمونږ د قبایلو شریک وو خو څه مسایل داسې وو چې هغه زمونږ د قبایلو ځان نه مسایل وو هغې د صوبې سره د هغې څه تعلق نه وو نن هم زمونږ اقل زوړ پوزیشن دی چې څه مسایل خو زمونږ داسې دي چې هغه زمونږ او د پښتونخوا په شریکه مسایل دي خو نن هم زمونږ څه مسایل داسې دي چې هغه صرف د مرجر ډسټرکټ مسایل دي هغه د نورې صوبې مسله نه ده 2018 کې مرجر شوی دی او په 2018 نه راواخله اوس 2024 دی او 2025 شروع کېدو والا دی موږ او تاسو ولیدله هم په انتظامي لیول باندې او هم په تنظیمي لیول باندې چې زمونږ د پاټا کوم مخصوص مسایل دي که هغه په انتظامي لیول دي او که هغه په تنظیمي لیول دي هغه مسایل چې کوم دی هغه صوبه چې کوم دی نو هغه خپل مسایل نه ګڼي نه په انتظامي لیول باندې خپل مسایل ګڼي او نه په تنظیمي لیول باندې په سیاسي لیول باندې خپل مسایل ګڼي کله وروړي به وروسته ستړي شي نو ظاهره خبره ده چې نه له صوبه اواز پورته کوي نو موږ بیا هغه شي ته مجبور یاستو چې موږ به ځکه چې الله پاک وایي څوک د خپلو حالاتو د بدلون کوشش نه کوي نو الله پاک د هغوی د بدلون کوشش نه کوي دا کوشش په موږ په خپله باندې یو ځل بیا ځان لګوو که هغه په دې باندې موږ صوبه په انتظامي لیول او په تنظیمي لیول مجبوره کړو چې باید دا زموږ مسایل هم ستاسو مسایل دي موږ ستاسو سره مل شوي یستو او که نه ډایرکټ د دې دپاره نه موږ کوشش کوو نو دا هم یو ستر حقیقت دی خو دا نننی میټینګ موږ د دې دپاره نه دی راوستلی چې یا موږ څه د پاټا تنظیم غواړو چې راځئ راغونډ شو چې پاټا له ځان نه او یا دغه کار وکړو نن میټینګ موږ صرف ایجنډا چې کومه ده د دوو مقصدونو یو مقصد خو دا چې زموږ د پاټا په ملګرو کې انتهایي کوم چې مرچ پاټا ده د هغې په ملګرو کې انتهایي دغه ده د مایوسي ده د هغې وجه دا ده چې په تنظیمي لیول باندې موږ کم از کم که ډېر زیات ښه نه وو نو دا د صوبې کې چې زموږ کم حالات دي د دې نه لږ منطقي زموږ پوزیشن خو بلکې د صوبې والا به موږ پسې کړېدل چې هلکه دا خلک هر وخت کې صدر له موړ ځي چې امین له موړ ځي د دې خبره هم اورېدی کېږي او پریس کانفرنس کې هم د دې ذکر کېږي او په دغه کې هم کېږي نو هغه شانته مینه دلته صوبې دي له ورنه کړه نو د هغې وجې نه لکه منطقه خو د صوبې ګورې خپل حالات هم دومره مزېدار نه دي که موږ ووایو چې صرف موږ سره د تیلې سلوک کېږي نو دا سم نه ده د هغوی خپل اندروني حالات چې کوم دي نو هغه هم ډېر خوندناک نه دي نو دا ګیله صرف یوازې زموږ هم نه ده دا ګیله زموږ د دې صوبې نه تقریبا چې په ټولو ورکرانو کې یو احساسي محرومي ده خو زموږ خلکو لوکمنته کې ښه وخت تېر کړی نو لږه ډېره محسوسوي نو موږ وایي یو په ملګرو سره کښېنو خپل منځ کې به خیالات شیر کړو نو د هغې سره به زموږ ملګرو کې کوم هغه احساسي محرومي چې کومه ده دې کې به لږ کمې راشي
دویمه چې کوم خصوصي ما دې ملګرو له دا تکلیف ورکړی نو هغه د یوې خبرې لپاره نه. هغه خبره دا ده چې په 27 تاریخ باندې زمونږ د بیبي برسي ده او زمونږ روایات دي چې زمونږ د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ میټینګ چې کوم دی نو نور د ضرورت مطابق راغوښتل کېږي په دوه حالاتو کې چې کومې ته لازمن کېږي. یو کله چې د محترمې برسي نو په هغې کې د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ میټینګ دا لازمن کېږي. یو چې کله د بوټو صاحب برسي نو په دې کې زمونږ د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ میټینګ دا لازمن کېږي. زمونږ چې تیر کوم د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ میټینګ شوی و نو هغه د نن نه تقریبا یو کال مخکې کله چې الیکشن وشو او دا فیصله کېدله چې کله پوزیشن داسې راغی چې تحریک انصاف او پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نون او دا هغه سیاسي پوزیشن واضحه شو نو موږ د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ میټینګ راوغوښته چې یاره په دې حالاتو کې موږ څه کول پکار دي. آیا موږ د اوس هم شاملېدل نه دي پکار نو بیا به په دې ملک کې دوباره الیکشن کېږي یا موږ شاملېدل پکار دي نو د چا سره شاملېدل پکار دي او په کومو شرایطو شاملېدل پکار دي. او بیا د هغې نه تاسو ته پته ده چې اولنۍ زموږ د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ دا فیصله وکړله چې که دا ټلیفونونه لږ ساعت سایلنټ کړي نو ډېره مننه. فیصله دا وشوله چې موږ په اقتدار کې په حکومت کې د چا سم نه شاملېږو خو ازادي اکثریت چې کوم دی دا د پی ټي آی دی نو موږ اول هغوی ته دعوت ورکوو چې که هغوی حکومت جوړوي موږ خپل ووټ ورکوو بیا که هغوی نه جوړوي نو بیا به موږ د مسلم لیگ سره شمولیت کوو. هغه فیصله وشوه نو د هغې نه پس چې کوم دی په 27 تاریخ باندې به بیا د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ میټینګ کېږي. دا د پیپلز پارټۍ ډېر هایس فورم دی. دا هغه فورم دی چې د دې نه بغیر چیرمن بلاول هم فیصله نشي کولی. تاسو به د هغه نه بار بار اورېدلي چې کله میډیا د هغه نه تپوس وکړي نو چې زه به پرې د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ نه اپروول اخلم د هغې نه پس به زه دا کوم. نو دا میټینګ د دې لپاره راغوښتی و چې په 27 تاریخ باندې زمونږ د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ میټینګ دی چې موږ د دې ملګرو سره کینو پاټه چې هغه د اتي دی هغه د ړندو اتي دی چا چې غوږ نیولی ویل چې د غوږ په شان ته دی د پکي په شان دی چا چې خپه نیولی ویل چې اتي د ستنې په شان دی. زمونږ د هر چا د خپل مسایل دي. د باجوړ به یو قسم مسایل دي د مومند چې کوم دی نو بیا بل حالت دي بل مسایل دي بیا خیبر ته نورې ستونزې ورپېښې دي که دغه یو دا دهشتګردي که کومه ده دا بدامني چې کومه ده نو دا په هر علاقه کې په مختلف شکل کې ده. اوس د خور مثال د خپل شکل دی د باجوړ خپل شکل دی د خیبر خپل شکل دی. نو د دې مقصد لپاره تاسو ټول له ما تکلیف درکړی و چې موږ د هر ځای ملګري راوغواړو او کم از کم د هغوی سره موږ کینو او هغوی خپل تجاویز موږ ته راکړي د خپلې علاقې او د خپل ډسټرکټ مطابق. او موږ د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ چې کوم میټینګ دی چې په هغې کې د دې ټولو دغه موږ راغونډ کړو او هغې له یو شکل ورکړو او هغه په دوه شکله کې موږ په کمیټۍ کې وړاندې کړو. هغه موږ د مینټس په شکل کې وړاندې کړو چې زمونږ په پلاني تاریخ باندې په پلاني ځای کې دا میټینګ شوی و. زمونږ د صوبې مسایل په خپل ځای باندې دي خو زمونږ د مرجر پاټه چې کوم ډسټرکټ دي نو د هغوی دا مسایل دي او په دې کې د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم تنظیمي کومه عیني عهدې دي دا د په دې کې خپل کار کردار ادا کوي. زمونږ د مرج ډسټرکټ چې څومره مسایل دي نو هغه 80% تعلق د مرکز سره ساتي. هغه 80% تعلق د گورنر سره ساتي
زمونږ که د امن و امان مسله ده، زمونږ دوه غټې مسلې دي د قبایلو، هر چا ته په خپل خپل شکل کې. یو زمونږ د امن و امان مسله، یو زمونږ سره د سرتاج عزیز په کمیټۍ کې کوم چې وعدې شوي او په هغې کې خصوصا د 3% په NFC وارډ کې چې کومه وعده شوي وو، نو هغه هم زمونږ د مرکز سره تعلق ساتي. څه مسایل داسې دي چې هغه زمونږ د صوبې سره دي. نو په مرکز کې که زمونږ چې کومې آئیني عهدې دي چې په هغې کې زمونږ ګورنر دی، په هغې کې زمونږ صدر دی، وابدا ده، نو دا هم د هغه محکمه ده، د فیډرل ده. دلته که بېنظیر انکم سپورټ دی، نو هغه هم د فیډرل دي. نو کم از کم که موږ د پی ټي آی نه دغه توقع نشو ساتلی، نو چې دا کم ځای کې موږ په اتحاد کې یو او د ټول پاکستان دپاره نه د هغې دپاره نه کار اخیستی کېږي، نو چې پیپلز پارټۍ دغه شان ده چې څنګه د نورو لکه سند دپاره نه لګېږي، نن د هغوی د اوبو خبره کېږي یا د هغوی د حقوقو خبره کېږي. پیپلز پارټي خو د وفاق نوم دی، دا خو د یو صوبي نوم نه دی. او پیپلز پارټي پښتونخوا ته همیشه اهمیت ورکوي. په دې حکومت کې دوه عهدې وې، نو هغې دواړه پښتونخوا ته ورکړې، ګورنري هم پښتونخوا ته ورکړله، او بېنظیر انکم سپورټ چې کوم دی حالانکه هغه خو د پنجاب کې دی چې غټه صوبه ده، څنګه چې موږ په حکومت کې نه سپارل چې هغه هم په حکومت کې نه دي، خو دا په پښتونخوا باندې خصوصي پېرزونه ده د پیپلز پارټۍ چې هغه یو وزارت ورته میلاوېده او هغه یو وزارت یې راواخیستم ولې کړ. موږ مسلې که پیپلز پارټۍ د اوسه پورې هایلایټ کړي نه دي، نو د هغې وجه دا ده چې موږ په خپله باندې هغه خپلې مسلې هلته رسولې نه دي. ماشوم چې جاړي نو څوک څه نه ورکوي. موږ صوبې ته ځان سپارلی دی، صوبې زموږ هغه شان ته دغه نه دی کړی، دا نمایندګي نه ده کړې څنګه چې په مرکز دپاره نه زموږ نمایندګي پکار وه. نو تاسو نه مې د دغه دپاره نه دا تکلیف درکړ چې یو په سیاسي په میټینګ کې موږ دا خبرې اوچتې کړو. بله دا چې دا خبرې موږ صرف د پیپلز پارټۍ مسایل جوړ نه کړو، بلکې دا د مرج ډسټرکټ مسایل جوړ کړو. موږ صدر پاکستان ته او ګورنر ته دا مسایل په داسې شکل کې وړاندې کړو چې دا مسایل دا صرف موږ نه دي، دا زموږ د عوامو مسایل دي. د هغې لپاره دا صورت جوړېدی شي چې موږ پیپلز پارټي د هر مرجر ډسټرکټ نه کوم چې هلته سیاسي اتحادونه دي، بلکې اوس هغه سیاسي اتحادونه په امن کمیټو کې بدل شوي دي. زموږ باجوړ کې مخکې سیاسي اتحاد اوس هغه امن ایکشن کمیټي ده. موږ په شلم تاریخ باندې د باجوړ دپاره نه ټیم اخیستی دی، کوم چې امن ایکشن کمیټي ده، د هغې دپاره نه چې موږ ګورنر صاحب ته کینو او ورته ووایو چې بهي زموږ د باجوړ دا مسایل دي، دا موږ مو له راوغواړه. موږ له د جي پي سي سره میټینګ کېده، موږ له ټیک ده د وزیر اعلی سره به دې نه لګي، موږ له د کور کمانډر سره میټینګ کېده، موږ له د صدر سره میټینګ کېده. او اصل چې په ګورنر هاوس کې کوم میټینګ وشي، نو د هغې چې کوم منټس دي، یو خو داسې میټینګ چې زه ورنم او بېرته راووتم، یو هغه چې باقاعده تا ټیم اخیستی، نو هغې ته بیا سرکاري سټاف ناست دي، د هغې ډي ایس آر چې کوم دی او د هغې منټس چې کوم دي، هغه کور کمانډر ته ځي، هغه جي پي سي ته ځي، هغه صدر پاکستان ته ځي، وزیر اعظم ته ځي، او هغه آی جي پي او چیف سیکرټري ته هم د هغې منټس ځي. که دغه شان ته د مومند وروڼو له موږ ټیم واخلو، که داسې د خیبر وروڼو له ټیم واخلو، که داسې اورکزۍ له ټیم واخلو چې په هغې کې د ټول